أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. دی آیت مبارکه کې مخکې آیت مبارکه کې د رسول د اطاعت نه کول او خپل فیصله د الله او د رسول له قانون نه علاوه په بل قانون باندې په کولو کې زجر او توبیخ وکړلی شو. نو دې آیت مبارکه کې اوس ترغیب ورکوي او د داسې غلطۍ کولو نه پس د هغې د نقصان د ختمولو دپاره آداب بیانوي. فرمایي وما ارسلنا من رسول ندی لېږلي مونږ رسولان الا مگر لیطاع د دې دپاره چې د دوی تابعداري وکړلی شي بإذن الله په حکم د الله تعالی سره. د پیغمبرانو د لېږلو مقصد دغه دی چې د دغه پیغمبر تابعداري وکړلی شي. دا د الله تعالی حکم دی او دغه تابعداري د پیغمبر دا په اصل کې د الله تعالی تابعداري ده. لکه بل ذکر راځي من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د پیغمبر تابعداري وکړله نو دا د الله تعالی تابعداري وکړه. فرمایي چې دا بعض جدت پسند خلک روشن خیاله هغوی اکثر د مغرب نه ډیر زیات متاثر شي، نو بیا اکثر د هغوی خبرې ګډې وډې شي. لکه فرمایي چې په یورپ کې چېرته په یو ملک کې یو مولانا صاحب د جمعې په ورځ بیان کوو په جومات کې، او هغه مولانا صاحب په پینټ شرټ کې راغلی و او دا بیان یې کوو خلکو ته یې دا ترغیب ورکولو چې دا اوس بین الاقوامي لباس دی، نو دا مونږ ټول له اختیارول پکار دی، او که چېرې په دې وخت کې پیغمبر موجود وی نو هغه به هم دا لباس استعمالول. نو ځکه چې دا یو بین الاقوامي لباس دی، نو فرمایي چې په دغه موقع باندې یو الله والا په دغه جومات کې ناست، نو هغه صرف دا آیت تلاوت کړلو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن الله. لیکن دا یو خبره ده چې د پاکستان نه علاوه چې څومره ملکونو کې علما یا
دینی مطالعه والا خلک هغوی ته چې کله ته یو دلیل پیش کړي او استاد دلیل وزني نو هغه بس خاموش شي بیا مزید د پرځولو او نه د دې کې دا مقصد نه دی او هغه مقصد دی یا زما دا مقصد نه و زما بل مقصد و هغه لانجې کونجې بیا نه کوي خو څنګه چې دغه نیک سړي دا آیت تلاوت کړلو چې مونږ پیغمبران د دې دپاره لېږلي دي چې د هغه پیغمبر تابعداري وکړلی شي پیغمبر د معاشرې نه متاثره کېدل او د معاشرې پیروي کول دا د پیغمبر کار نه دی پیغمبر خو رالیږلی کېږي د دې دپاره چې معاشره بدله کړي کله چې په معاشره کې څومره هغه نقصان راغلی نو پیغمبر دا د الله تعالی هغه عظیم مخلوق دی چې دوی پورا معاشرې سره مقابله کوي پورا معاشره بدلی فرمای عام طور په خلکو کې یو هغه خلک چې هغې ته ابن الزمان وایي د زمانې الواد څنګه زمانې بس هغه شان هغوی که خلکو پرتوګ الټا اغوستل شروع کړل جدي هم هغه شان کوي دی بس خلکو ته ګوري هوا ته ګوري د خلکو سره ځان یو شان کوي دې ته ابن الزمان وایي د زمانې الواد یو ابو الزمانې د زمانې پلار هغه د چا نقل نه کوي هغه دا خوښوي چې خلک زما نقل وکړي نو دا په زمانه کې په معاشره کې ډېر کم کسانی چې هغه د بل چا سټایل نه کوي د بل چا نقل نه کوي دا ورته ډېره بده خبره هم ښکاري او په دې ورته ځان ډېر بد هم ښکاري که ته چېرې هغه ته ووایې چې یاره صدر راغلی دی وزیر اعظم راغلی ته ورسره سیلفي وباسې نو هغه دې دا نه خوښوي چې هغه دې راشي او د صدر وزیر اعظم سره سیلفي وباسي چې یاره دا دروند سړی دی چې زه پې دروند ښکاره شم داسې نه کوي هغه وایي خلک دې زما سره چې نو سیلفیانې وباسي زه ولې له چا سره سیلفیانې وباسم هغه د چا نقل نه کوي هغه غواړي چې خلک زما نقل وکړي دې ته ابوالزمان وایي دا د معاشرې قیمتي خلک یو پیغمبرانی چې دا د پوره معاشرې سره په جنگ ورتلل د پوره معاشرې اصلاح کول پوره معاشره بدلول دا د پیغمبرانو کاری دا دومره عظیم شخصیات دي چې د دوی په ذمه چې دا کم کار دی دا د یو عام انسان د بس خبرې نه دي نو ځکه یې وفرمیل چې پیغمبران مونږ د دې دپاره نه لیږو مګر صرف د دې دپاره چې خلک د هغوی اتباع وکړي خلک د پیغمبر نقل وکړي دا نشي کېدلی چې پیغمبر دې د معاشرې نه متاثره شي چېرې نن سبا دا یو بین الاقوامی لباس دی جدا استعمالوه یا دا بین الاقوامی رواج دی جدا کوه بلکې پیغمبر پورا خلق خپل اتباع ته راولي نو فرمای ولو انهم کچری یقینا دوی دې کې رد وکړلی شو په هغو باندې چې مونږ پیغمبر درلیږلی دی نو تاسو د دې پیغمبر اتباع وکړئ د پیغمبر په مقابله کې د کعب ابن اشرف له فیصله وړل یا
عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا فیصله وړل دا پیغمبر هم درلېږلی د دې دپاره دی چې تاسو د ده تابعداري وکئ د ده په موجودګۍ کې د بل چا تابعداري نه ده درست ولو انهم او کچری یقینا دوی اذ په هغه وخت کې ظلمو چې دوی دغه جرم وکړلو ظلم یې وکړلو د پیغمبر د فیصلې نه پس فیصله بل ځای ته ویوړله نو فرمای کچری یقینا دوی په دغه وخت کې چې ظلم وکړو په خپل ځان باندې او د پیغمبر د فیصلې نه پسې فیصله کوله جاءوکا دوی تاله راغلی وی چې بای دا خو غلطي وشوه دای نه پس تاله راغلی وی فاستغفر الله او د الله نه بخښنه غوښتی وي واستغفر لهم الرسول او بخښنه غوښتلی وی د دوی دپاره پیغمبر دوی په خپل هم د الله نه بخښنه غوښتې وي ځکه چې د پیغمبر تابعداري کول دا د الله حکم دی نو چې دوی د پیغمبر تابعداري ونه کړله نو دوی د الله حکم ماتو نو لاول به دوی بخښنه غواړي د الله تعالی نه او د دوی خوله چې ده خو دومره قابله ده نه او که دوی بیا پیغمبر د دوی دپاره استغفار وکړي د الله نه بخښنه وغواړي د دوی دپاره نو فرمای لوجد الله توابا رحیما نو خامخا موندې به وي دوی الله تعالی توبه قبلونکې او رحم کوونکې نو دا ادب ذکر کو چې کله یو کس د پیغمبر اتباع ونه کړله نو دله پکار چې پیغمبر ته حاضر شي او د الله نه هم پخپله هم بخښنه وغواړي او پیغمبر ته هم درخواست وکړي چې تاسو زموږ دپاره د الله تعالی نه بخښنه وغواړئ او فرمایي چې دا وسیله شرعیه ده د پیغمبر په ذریعه سره د الله تعالی نه بخښنه غوښتل داسې هغه د نبی علیه السلام په ذمهواریانو کې یوه دا وه د خپل امت دپاره د الله تعالی نه بخښنه غوښتل وما ارسلنا او نه دي لیږلي مونږه من رسولان الا مگر لیطاع د دې دپاره چې تابعداري وکړلی شي د ده باذن الله په حکم د الله باندې ولو او کچرې انهم یقینا دوی اذ په هغه وخت کې ظلمو انفسهم چې ظلم کړو دوی په خپل ځانونو باندې جاءوکه راغلی وی تا ته فاستغفر الله او بخښنه غوښتې وی دوی د الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول او بخښنه غوښتې وی د دوی دپاره پیغمبر لوجد الله نو خامخا موندې به وی دوی الله تعالی توابا توبه قبلونکې رحیما رحم کوونکې الحمد لله رب العالمین المتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین پروردگاره موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي پروردگاره موږ ته د هغه وخته پورې مرګ مه راولې پروردگاره چې موږ ته د قرآن پاک باندې د پوره عمل توفیق نه دی میلاو شوی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین